بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو تلسم درس دی. ان شاء الله موږ بنن فصل نمبر 2 شروع کوو. د جملې د لپاره دوه کلمې ضروری وي. دا درس به ان شاء الله نن زموږ شروع وي، لکه د جملې ذاتی او صفاتی قسمونه دا فصل نمبر 2 نه شروع کیږي. خو نن به ان شاء الله موږ اول د جملې د لپاره خبره کوو چې یاره جمله اول خو موږ د درس کې راته وایي فصل نمبر 2 کې چې د جملې ذاتی څلور قسمونه وي او صفاتی شپږ قسمونه وي. هغې جملې زده کولو نه مخکې مونږ د هغې دپاره لازمي یو څو خبرې پیژنو چې هغه خبرې د جملې دپاره ډېرې لازمي وي. هغې نه پس په انشاءالله بیا مونږ جملې پیژنو. نو د جملې دپاره دوه کلمې ضروري وي. دوه کلمه لفظ ته وایي، کلمې لفظونو ته وایي، یعنی د جملې دپاره دوه لفظونه ډېر لازمي وي. وایي واضحه دې وي، واضحه دې وي چې کلمه د دوو کلمو نه کمه نه وي. کلمه چې ده دا به د دوو کلمو نه کلام جمله چې ده جمله وایي واضحه دې وي چې جمله د دوو کلمو نه کمه نه وي. واضحه دې وي چې جمله د دوو کلمو نه کمه نه وي. یا خو به دواړه کلمې په لفظونو کې موجود وي. د دې جملې دا دواړه کلمې به یا په لفظونو کې موجود وي، لکه سمع خالدون. سمع یو کلمه شوه، خالدون دویمه کلمه شوه. نو دا دواړه کلمې چې دا یو جمله شوه. سمع خالدون، سمع فعل دی، خالدون فاعل دی. خالد واورېده، سمع معنی ده اوریدل، خالد معنی ده خالد، خالد واورېده. نو ګورئ دا پوره جمله شوه. خالدون طالبون، خالدون ځان له یو کلمه ده، طالبون ځان له یو کلمه ده. د دوو کلمو نه یو جمله جوړه شوه. خالد، خالد د چا نوم دی، طالب طالب علم دی، خالد طالب علم دی، خالد طالب دی. بیا ضرب زیدون، ضرب زیدون، ضرب فعل دی، زیدون فاعل دی. نو د دې معنی ده زید وخل وکړه، زید وخل وکړه. او یا به تقدیرا وي، یعنی دا جمله به یا په دا دواړه کلمې به یا موجودې وي په جمله کې، یا به دا دواړه کلمې تقدیرا وي. تقدیرا مطلب چې پټې به وي، یو کلمه به ښکاره وي یو به پټه وي، یا به تقدیرا مطلب چې کلمې به پټې وي، یعنی یوه کلمه به په لفظ کې موجود وي، یو کلمه به په لفظ کې ښکاري او دویمه کلمه به پټه وي، ښکاري به نه. لکه اضرب، دا اضرب ګوره یو کلمه ښکاري دلته، خو دا اضرب کې یو انت ضمیر پټ دی. انت معنی ده ته، او دوا درابه فعل دی. دا دوا درابه څه شی دی؟ دا فعل دی. ٹھیک شوه؟ نو دا انت ضمیر پکې پټ دی، انت ضمیر پکې پټ دی او دا فعل ښکاره دی، دوا درابه ښکاره دی. نو ګوره د دې دا اوس پوره جمله شوه، خو دا یو لفظ پکې پټ دی او دا یو لفظ ښکاري. نو ګوره دام جمله ده، پوره جمله ده، خو یو لفظ پکې تقدیرا دی، یعنی تقدیرا معنی چې پټ دی او لفظ موجود شته خو پټ دی، او دا دویم لفظ ښکاره دی. نو دام جمله ده. د اضرب معنی ده ته وخل وکړه، دا ته پکې ضمیر پټ دی، دغه ته تقدیرا وایي. او وهل وکړه دا د دوه درابه معنی ده. اجلس ته کېنه، دا ته په دې کې اجلس کې دا ته چې دی دا پکې انت ضمیر پټ دی او دغه ته تقدیرا وایي. او جیم لام سین چې دی دا فعل دی، نو دا ښکاري. نو اجلس دا دوه کلمې دي، خو یو کلمه تقدیرا د پټه ده، یو ښکاره ده. اضرب او اجلس کې یو کلمه په لفظونو کې موجود ده، یو کلمه په لفظونو کې موجود ده، او دویمه کلمه انت ضمیر مستتر، یعنی پټ دی، پوشیده دی، تقدیرا دی. جمله د دوو کلمو نه زیاته هم وي، خو د زیاتو کلمو دپاره هیڅ حد مقرر نه دی. لکه مثلا ګورئ رأیتو فعل او فاعل دی، زیدن و عمرن و خالدن و محمودن. وګورئ جی رأیتو دا فعل دی او دې کې انت ضمیر فاعل دی، انا ضمیر فاعل دی، فعل او انا ضمیر فاعل.
ټیک شوه نو دوه کلمې خدا شوې درېیمه کلمه دا زیدن شو او ورسره واو دی او عمر شو خالد شو واو ورسره دی دا واو دی او دا ورسره نو ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کلمې دلته کې ما ولیکلې او دا منی چې ګوره 100 200 پورې لکه د دې څه حد مقرر نه دی د زیاتو کلمو خو کم از کم په جمله کې به کم از کم 2 لفظونه وي د 2 نه کم نه وي او د زیاتو هیڅ حد نشته که 100 وي که 1000 وي که 1 لاک وي که 1 کروڑ وي د هغې څه حد مقرر نشته نو ګورئ دا زموږ د نن ورځې درس فصل نمبر 2 د جملې دپاره 2 کلمې ضروري وي واضحه دي وي چې جمله د 2 کلمو نه کمه نه وي یا خو به دواړه کلمې په لفظونو کې موجود وي لکه سمع خالدون ګوره سمع یو کلمه ده خالدون دویمه کلمه ده دواړه په لفظونو کې موجود دي خالدون طالبون دا خالدون یو کلمه ده طالبون دویمه کلمه ده دواړه په لفظونو کې موجود دي دا پوره جمله ده ضربه یو کلمه ده زیدون دویمه کلمه ده دواړه په لفظونو کې موجود دي دا جمله ده او یا به تقدیرا وي یعنی پټ په وي پټ یعنی یو کلمه به په لفظ کې موجود وي په لفظ کې موجود وي او دویمه کلمه به پټه وي ښکاري به نه لکه اضرب ته وهل وکړه نو اضرب کې او اجلس ته کښېنه اضرب او اجلس کې یو کلمه په لفظونو کې موجود ده دا اجلس او اضرب او دویمه کلمه انت ضمیر مستتر پټ ته وایي یو دو قسمه ضمیرونه یو ضمیر مستتر یو ته ضمیر مستتر وایي دویم ته ضمیر بارز وایي نو دا بارز چې دی هغه ښکاره ضمیر ته وایي او مستتر چې دی هغه پټ ته وایي یعنی پټ دی جمله د 2 کلمو نه زیاته هم وي خو د زیاتو کلمو دپاره هیڅ حد مقرر نه دی لکه رأیت زیدن و عمرن و خالدن و محمودن و بکرن و عثمانه و عمرانه داسې ورپسې ځه چې څومره الفاظ مخکې ورسره ته لیکې څومره کلمې ورسره لیکې نو دا قمره د دې څه حد مقرر نه دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس کې به انشاءالله العزیز موږ د مطالعې طریقه زده کوو چې مطالعه به څنګه کوو چې زیاتې کلمې وي نو هغې کې به موږ مطالعه په کومه طریقې سره کوو نو انشاءالله راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام